غلیګي د سوات د وادي یو کلی دی چې د منګوري جنوب ته په 14 کیلومترۍ کې د سوات سیند په کیڼ غاړه کې پروت دی. دا یو له مهمو کلو څخه دی چې د دوو ښارونو منګوري او بریکوټ ترمنځ پروت دی. غلیګي د تاریخ، کلتور او د شینکۍ نه ډک یو ښایسته علاقه ده. د غلیګي اوسیدونکي میلمه دوست، مهنتکش، بهادر او علم سره مینه لرونکي خلک دي. په کال 1850 کې د پښتني دورې په وروستو کې کله چې لومړی قانوني حکومت جوړ شو، غلیګي د مناسب جغرافي موقعیت له امله د سوات د لومړۍ پلازمینې په توګه وټاکل شو. سید اکبر شاه چې د پیر بابا له کورنۍ سره تړاو لرلو او د سید احمد شهید نږدې ملګری و، د حکومت د مشر په توګه ونومول شو. په کال 1915 کې کله چې د سوات ریاست د اوږدې مودې کورنۍ جګړې وروسته رامنځته شو، میاګل عبدالودود چې په باچای صاحب هم مشهور دی، د ریاست مشر اعلان شو. د کلي جرګې هغه ته د غلیګي تاج ورکړ. د غلیګي خلک د ژوند لپاره تر ډیره پر کنیزو ځمکو د سوات سیند پورې اړه لري. کلی له ابتدایي څخه تر دکتورا پورې د تعلیمي کچې په سر کې دي. ډېر خلک په عربي هیوادونو، اروپا او متحده ریاستونو کې زده کړې او کار کوي. دوی اوس د ډېرو کورونو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده.